معده سوځېدل دا هم یو بیماری ده، نن سبا ډېره زیاته وي. یا داسې وي چې معدې وجې نه موږ له خولې له تروي اوبه راځي، یا الټۍ راځي، موږ په ګاډي کې سفر نشو کولی. یا داسې وي چې بالکل زموږ په سر باندې هم درد راځي، غصه هم راځي بار بار، بالکل دا د ګیس سره پیدا کیږي. یا داسې وي چې میروړ غونته کې هم په دې خېټه کې تاویږي، د هغې سره موږ خېټه هم خرابېږي د ګیس د وجې نه. بالکل داسې وي چې مدخلي ذایقه وسه هم درد راځي، بوج راځي، نو دا د ګیس د وجې نه راځي. ګیس ته څه نه پیدا کېږي، یا موږ داسې خوراکونه کوو تیزابیت، یا داسې وي چې موږ فاسټ فوډ یا داسې نور په سپایسي خوراکونه کوو، د هغې د وجې نه موږ معده خرابه شي، د هغې سره ګیس پیدا کېږي. یا داسې وي چې یا موږ چنا لوبیا دا شیونه وخورو، د هغې سره هم مسلې راځي د ګیس. نو ګیس پر وخت علاج پکار دی، معدې ته ډېر زیات نقصان ورکوي او انسان ټول وجود له نقصان ورکوي. نو په دې وجه باندې د معدې د ګیس ډېرې زیاتې مسلې راځي، ویښته ورسه سپینېږي، ویښته ورسه غورځېږي، یا داسې وي چې د خولې نه بدبو راځي، یا داسې وي چې قبض جوړ شي د ګیس د وجې نه، یا داسې وي چې معده ورسره هم درد پیدا کړي، کولمې ورسره هم درد پیدا کړي، یا په چا سره د ناستې پاستې یا مسلې نه چا سره په ناسته پاسته هم نشو کولی. د دې وجې نه بیا موږ د ګیس د وجې نه موږ ډېر بیا پرابلم انتهایي مسلې د معدې زیاتې دي. معده چې کومه ده اچ پایلور چې کله کاشي یا السر راشي، زخم راشي، د هغې وجې نه بالکل مسلې ډېرې زیاتې پیدا کېږي. او معدې د وجې نه کله چې زموږ د معدې د دیوالونه خراب شي یا ډیمیج شي، د هغې وجې نه بیا موږ ته مسلې راځي، زخم پیدا شي، یا خولې له تروي اوبه راځي، یا د سر باندې درد راځي، یا قبض وي، یا ګیس وي، نو د هغې سره بیا نورې مسلې هم پیدا کېږي. السلام علیکم، زه ډاکټر محمد عمران د باجوړ هومیوپیتیک نه تاسو ته مخاطب یم. دلته موږ د معدې علاج کوو، ګرده شوه، دا بواسیر شو، خوني بادي، انفرټیلیټي کیسونه شو، یا پیرالایز شو، یا داسې جوړونو دردونه شو، دا قسمه علاج کوو. خاص کر موږ د ټاپک راوړی د معدې، ځکه چې د معدې ډېرې زیاتې مسلې دي باجوړ کې، انتهایي باجوړ یا پاکستان پاکستان کې د معدې ډېرې زیاتې مسلې دي، انتهایي مسلې د معدې زیاتې دي. معده چې کومه ده اچ پایلور چې کله کاشي یا السر راشي، زخم راشي، د هغې وجې نه بالکل مسلې ډېرې زیاتې پیدا کېږي. او معدې د وجې نه کله چې زموږ د معدې د دیوالونه خراب شي یا ډیمیج شي، د هغې وجې نه بیا موږ ته مسلې راځي، زخم پیدا شي، یا خولې له تروي اوبه راځي، یا د سر باندې درد راځي، یا قبض وي، یا ګیس وي، نو د هغې سره بیا نورې مسلې هم پیدا کېږي. بالکل په هومیوپیتیک کې بهترین علاج د معدې زموږ سره اویلیبل دی، په باجوړ هومیوپیتیک کلینیک کې بالکل شته. که تاسو څوک یې نو بالکل زموږ سره داسې ده چې موږ کله د سر درد راځي، بوج راځي، نو دا د ګیس د وجې نه راځي. ګیس ته څه نه پیدا کېږي، یا موږ داسې خوراکونه کوو تیزابیت، یا داسې وي چې موږ فاسټ فوډ یا داسې نور په سپایسي خوراکونه کوو، د هغې د وجې نه موږ معده خرابه شي، د هغې سره ګیس پیدا کېږي. یا داسې وي چې یا موږ چنا لوبیا دا شیونه وخورو، د هغې سره هم مسلې راځي د ګیس. نو ګیس پر وخت علاج پکار دی، معدې ته ډېر زیات نقصان ورکوي او انسان ټول وجود له نقصان ورکوي. نو په دې وجه باندې د معدې د ګیس ډېرې زیاتې مسلې راځي، ویښته ورسه سپینېږي، ویښته ورسه غورځېږي، یا داسې وي چې د خولې نه بدبو راځي، یا داسې وي چې قبض جوړ شي د ګیس د وجې نه، یا داسې وي چې معده ورسره هم درد پیدا کړي، کولمې ورسره هم درد پیدا کړي، یا په چا سره د ناستې پاستې یا مسلې نه چا سره په ناسته پاسته هم نشو کولی. د دې وجې نه بیا موږ د ګیس د وجې نه موږ ډېر بیا پرابلم ډېر زیات راځي. نو بالکل د دې دپاره زموږ سره میډیسن شته په هومیوپیتیک کې، هغې ته وایي کاربویټ شو، آیرس شو، ایبزنیګرا شو، یا نسوامیکا شو، یا ګریپایټس شو، یا لایکوفیډیم شو، سلفر شو، دا میډیسن پکې استعمالیږي. بالکل دا مسلې چې راځي نو کېدای شي موږ د معدې نورې مسلې هم موږ ته پیدا کېږي، لکه معده سوځېدل دا هم یو بیماری ده، نن سبا ډېره زیاته وي. یا داسې وي چې معدې وجې نه موږ له خولې له تروي اوبه راځي، یا الټۍ راځي، موږ په ګاډي کې سفر نشو کولی. یا داسې وي چې بالکل زموږ په سر باندې هم درد راځي، غصه هم راځي بار بار، بالکل دا د ګیس سره پیدا کېږي. یا داسې وي چې میروړ غونته کې هم په دې خېټه کې تاویږي، د هغې سره موږ خېټه هم خرابېږي د ګیس د وجې نه. بالکل داسې وي چې مدخلي ذایقه وسه هم خرابېږي، چې زموږ د معده خرابېږي، یا داسې کاس کېږي، د کم کاس د وجې نه دا راځي، یا موږ ناقص خوراکونه کوو، یا داسې وي چې موږ پردي خیرات له لاړ شو، د هغې د وجې نه هم زموږ معده خرابوي. یا داسې وي چې موږ بوتلو ډېر استعمال کوو، یا په بازار کې داسې ګنده خوراکونه کوو، د هغې د وجې نه هم معده خرابېږي.
بالکل د معدې بهترین علاج په هومپیتک کې شته. زموږ سره چې کوم علاج دی په هومپیتک کې نو بهترین علاج دی په باجوړ هومپیتک. باجوړ کې زموږ کلینیک دی په شنډۍ موړ کې، په خار شنډۍ موړ کې ډیچ کې هسپتال ته نږدې دوبۍ هسپتال ته مخامخ بابا مارکیټ کې زموږ کلینیک دی.